عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شام فتح شو نو روان شو. او څنګه روان شو؟ ځان سره یو غلام را روان کړی دی، یو اوښه ده او دی روان دي شام ته ځي. زمونږ دا خو باتروم ته م یوازې نشي تللی، شام پورې سفر خو پرېږده، باتروم ته م چې ځي وایي راشه ته راته خوا ته ودرېږه، هسې نه چې څوک را باندې حمله وکړي. ولې؟ وایي چې غل نه وي نو مه یارېږه. غله دي ځکه خو یارېږي صیبه، دا غله دي، غل سړی یارېږي. هغه غل نو روان دی چې سمنځه پورې لاړو، 11 میله مزل یې کړی. یو غریب سړی ولید، وایي ولې پریشان یې؟ وایي کور کې مې د ښځه د وړو بیماره ده، سراسره شتم نه و، نه را سره څوک شته چې زما تیمارداري وکړي. وایي ښه. عمر رضی الله تعالی عنہ را واپس چې لاړ شو، غلام ته وایي راځه. واپس راغی، خپله بیبي م ځان سره راواغسته، ښه بد هغه ټول ارسې راوړل او دغه کس سره خپلې بیبي ته وایي د ده د وړو او د ده د بیبي ورشه عیادت او تیمارداري وکړه. کله چې د هغې نه پاره شو، عمر رضی الله تعالی عنہ واپس روان شو. شام ته چې کله ورسېدو، یو پادري ورله راغی. دغه پادري ته تپوس کوي، وایي ته کله را روان شوی وې او کله را ورسېدې؟ وایي په منځ کې یو مسله راغله، خو هغه مسله نه وه را رسېدلې، نو زه به نن د چهارشنبې په ورځ باندې دلته وم، خو د هغې مسلې د وجې نن د جمعې په ورځ راغلم. اوس غلط شو، را روان شوي خو د چهارشنبې په ځای باندې د جمعې په ورځ را ورسېدو. دغه پادري وایي ما ایمان راوړو، ستاسو په پیغمبر باندې مې ایمان راوړو، زه مسلمانېږم. موږ په خپلو کتابونو کې دا لیدلي وو چې دی به را روانېږي د جمعې په ورځ باندې او را رسي به د جمعې په ورځ باندې. هغه خبره بالکل صحیح شوه، ته واقعي امیر المؤمنین، زما ستاسو په پیغمبر باندې ایمان دی. نو کله چې انسان کې ایمان مضبوطي کو دی غلطیږي، الله رب ذوالجلال به صحیح کوي. زمونږ اکابر راوړی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله، د هغه د یو بادشاه سره په یو خبره باندې اختلاف راغی. هغه بادشاه معتزلی و. امام احمد بن حنبل رحمه الله په جیل کې واچو، هغه له کوړې ورکړې. امام احمد بن حنبل رحمه الله د صحابو په نقش قدم روان دی، د سختۍ د وجې، د کوړو خوړلو د وجې د ایمان نه رستو کېږي. هغه بادشاه ختم شو، هغه پسې دویم بادشاه راغی، هغه م راونیوه، هغه م ورله سزا ورکړله، هغه م ختم شو. دریم بادشاه راغی، هغه م ورله سزاګانې ورکړې. خو امام احمد بن حنبل رحمه الله د خپلې خبرې نه تیر نشو. څلورم بادشاه چې راغی متوکل د هغه نامه وه، نو دی هوښیارو. امام احمد بن حنبل رحمه الله دی د جیل نه راوښکو، عزت یې ورله ورکو، کور ته یې بوتو. په دې خبره باندې ځان تمایله کو. حضراتو یاد وساتئ، د چا په زړه کې چې د صحابو په شانتي ایمان موجود وي، د چا په زړه کې چې د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په شانتي ایمان موجود وي، دی به د حق نه چرته نه رستو کېږي. نو دغه متوکل بادشاه چې څو ورځې تیرې شوې، دته پته وه چې دا احمد بن حنبل رحمه الله زما مخالفت کوي، زه نشم کامیابېدی. مور یې ولیږله، چا پسې ولیږله؟ احمد بن حنبل رحمه الله پورې. نن خو موږ په دې خوشحالیږو چې د خان ځای ته لاړ شو، د مالدار ځای ته لاړ شو، د سرمایه‌دار ځای ته لاړ شو. د بزرګانو مقوله ده، وای بئس الفقیر علی باب الامیر. د ټولو نه بدترین فقیر او غریب انسان هغه دی چې دیزي د خان په دروازه باندې دی ولاړ دی. د خان په دروازه کې دی شپې او ورځې سبا کوي.
د خان بگار ته ناست دی کو هغه عام مسلمان دی کو هغه عالم دی کو هغه قاری دی خو چې دی دا مالدارو په دروازه باندې ولاړ دی بزرگان وی بئس الفقیر علی باب الامیر بدترین فقیر او غریب هغه انسان دی چې دی د فقراو دی د مالدارو خلکو په دروازه باندې ورځي نه دا مالدارا چا پیدا کړي الله دا مال چا ور کړي الله ور کړي نو چې الله دې شته ولې سرمایه‌دارو پسې ګرځي او وای نعم الامیر او کل او خمالدار سړی هغه دی علی باب الفقیر چې دی راشي او د غریب په دروازه باندې ودري احمد بن حنبل رحمه الله فقیر دی متوکل خپل مور را لېږي لاړ شه امیر احمد بن حنبل رحمه الله خواله لاړه شه او هغه ته ووایه چې زما د زوی مرسته وکړه ښه باد شو ځکه د فقراو په دروازه باندې راغی خو احمد بن حنبل رحمه الله د حق نه رستو کېږي امام مالک رحمه الله وی الساکت عن الحق شیطان اخرس وای دا حق نه چپ کېدونکې چې حق دی وویني او دی چپ شي حق بیان نه کړي وای دا ګونګې شیطان دی دا امام مالک رحمه الله وی زه نه ویم چې دی حق نه بیانوي د حق نه رستو کېږي په حق باندې لاس ږدي حق پټوي امام مالک رحمه الله وی دا ګونګې شیطان دی د نه ځان وساتئ احمد بن حنبل رحمه الله ورته بیان فرمایي ستازوی کو صحیح شو د شریعت موافق چلیږي نو زه به ستا د زوی مرسته کومه ستا د زوی خبره به منمه خو کو چرې دی مخالفت د شریعت کوي د حق خبرې نه روګرداني کوي نو درې بادشاهان مخکې تیر شوي دي د هغوی مو مخالفت کړی دی د بم کوم زه د مخالفت نه رستو کېدونکی نه یم د باطل به زه خامخا مخالفت کوم دغه د صحابه ایمانو چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغوی په نقش قدم باندې روان شو هغه دی کو هر څومره سختی برداشت کوله خو د حق نه رستو کېدو ما او تا تم الله رب ذوالجلال وی د صحابه په شانتي ایمان می پکار دی داسې ټوټه پوټه ایمان نه خوښي الله رب ذوالجلال دا بس ایمان وي چې ظلم ویني او د سترګې ښکته کی دا بس ایمان وي چې حق ویني او حق نه بیانوي د حق نه روګرداني کوي په مخ د ځمکه باندې ظلم کیږي او دی لګیا دی مدحې د ظالمانو بیانوي د مشرکانو بیانوي د کافرانو بیانوي دا بس ایمان وي الله رب ذوالجلال بیان فرمایي زما دغه شانتي ایمان منظور ماته نه دی دا خوښ زمانه دی الله رب ذوالجلال وي څنګه ایمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به څنګه ایمان چې صحابه راوړی دی دغه شانتي ایمان هم مسلمانانو راوړو فقد اهتدوا تاسو بلار بیا مومئ کامیاب بشي و ان تولوا او کچری دی وګرځیدل دا منافقان يهوديان مشرکان عیسایان فانما هم في شقاق دی په مخالفت یا کی دي الله رب ذوالجلال موت ته په دنیا کې د کامیابی لار خودلې دا هغه د صحابه او ایمانونه دي د صحابه په شانت ایمان راوړه هر سبا کامیابی بیا به کو ته یو کار کې غلطیږم الله رب ذوالجلال به تعالی را بری درکې اخیری خبره کوم